یو واقعه درته کوم او هغې خپلو خبرو آغاز کوم، خو بېادبي دي معافي ځکه چې لږه شانته خرابه ده، خو د دې حالات د دې خرابوالي د لاسه خرابه ده. یو جومات کې ماخوستن کې او په جمعې کې جمع کېدله، نو په دې اخري رکعت کې په دې جمع کې د یو سړي نه بعد لاړلې، خو هغې ډېر زیات شور وکړو. جمعې کې خو شور هم دی. نو چې کله مولا سلام وګرځاو نو ټول چپ وو، ځکه چې کیس شوی و. چې کیس شوی و ټول چپ وو او د شرم د لاسه سرونه ښکته کړي وو. کار یو وران کړی و، خو ټول جومات سرونه ټیټ کړي وو. یو مشر پکې راپاڅېدو، هغه ویل قامه دا سرونه هم چې داسې ټیټ کړي په دې کار نه کېږي، ویل د دې شي غم وکئ. زه دا ویم چې دوه دغه شانته بعده د پاکستان د انتظامیه نه تللی دی او د پاکستان د حکومت نه تللی دی او د پاکستان د اسټبلیشمنټ نه تللی دی او د پاکستان د هغه حکمرانانو نه تللی دی چې هغې ته ډیپ سټیټ وایي. یو سایفر دی او یو نن چې تاسو کله وګورئ نومی، دا بعد د دوی نه خلاص شوی دی او رړی په تحریک انصاف والا باندې. دا شرم کارونه دواړه همدې زمونږ اسټبلیشمنټ والا کړي دي او رړی په عمران خان باندې. عمران خان ته سایفر راغلی او شرم د لاسه زما قوم هغوی ټولو سرونه ټیټ کړي دي، غږ نه کوي یو قسم. سایفر راغلی ستا ټول قوم هغه په شرمونو باندې وشرمو او د غلامۍ هغه صادرې په ځان باندې راواچو. هغه خلکو چې موږ ورته محافظین ویلې او 75 ساله مو ورته دا چل کړی و چې دا خلک زنده باد او دا خلک زنده باد. خو چې کله د ډونلډ د طرف نه یو کاغذ راغلی چې یو منتخب حکومت د عمران خان په شکل کې یو محبوب لیډر هغه حکومت ختم که ګونې ته به رانه سام وانلې، دې بېغیرته دې کمظرفه دې ناولو هغه خلکو د عمران خان حکومت گزار کو او دای ورته ثابته کړله په ټول عالم اسلام کې چې هغه د اسلام قلعه چې په 1947 کې جوړه شوې وه هغه د اسلام قلعه نه ده، هغه د ډاکوانو د بېغیرتو د هغوی څوکیدارانو د هغوی قلعه و. هغه څوکیدار چې کومه دی هغه نن خرڅ هم دی، غلام هم دی، بېغیرت هم دی او بېعزت هم دی. دویم کار چې هغې موږ مذمت بار بار کوو عمران خان هم کړی دی. 9 می ما هلته هم دا خبره کړې وه، دا شرم هم دوی راوړی. زما پریمبلز کې د کانسټیټیوشن اف پاکستان کې په هغې کې دا دی چې زه خپل احتجاج ریکارډ کولی شم. یا د آیین بدل کا او چې آیین نه بدلی او ماله اجازت راکړې زه به احتجاج کوم، که ستا اړه ښه او که ستا اړه بدي. 9 می د هغې موږ مذمت کوو، خو د په هغې په شکل کې ته به د ما نه دا نه جوړې چې زه د ګونې د انډیا مسلمان یم او دلته د هندوانو حکمراني ده. او دم داسې فرعون چې به کله په بن اسرائیل به لږ راوچت شو نو د بن اسرائیلو کور بیا تالا کو. تاسو تاریخ وګورئ، دې حکومت هماغه چل وکړو چې د تحریک انصاف د یو کینډیډیټ د یو کارکن د یو لیډر د هغوی کور یې تالا کو او ځان یې داسې وکړو چې فرعون کوم کار بن اسرائیلو سره کړی دی هغه به موږ تاسو سم کوو. د یزید کار یې وکړو، هغوی زنانو نه لوپټې راښکلې، د هغوی بېعزتي وکړله، د هغوی باندې تشدد وکړو. په مکه او په مدینه کې هغوی دا کار کړی و. دلته دې حکمرانانو د اسټبلیشمنټ یزیدانو هغوی نن د پاکستان د هغه د اسلام د قلعه چې به یې ورته ویله د هغې د زنانو د تقدس او د هغوی لوپټې راښکلې او خپل امیر اوقات یې دا وښودل چې ستا په قربت کې او ستا په محبت کې موږ ته د خپل لور او د مور د هغې عزت ګران نه دی، د هغې لوپټه به درته موږ تار کو خالي چې ته خوشحاله یې. خو دلته څنګه چل دی؟ دلته بای انډیا کې د مودي والا دا زار ځای کې ویم، انډیا کې مودي ګورنمنټ چې کله راغلی او دلته د پی ډي ایم ګورنمنټ چې کله راغلی هغوی خپل مفاد دپاره هغوی خپل مفادو دپاره په مسلمان باندې چې کله ظلم کوي وینیسي په شریکه باندې ونیسي، وایي جای شریرام ووایه تشدد به در باندې بند کړم. تاسو اورېدلي دي او که نه مو دي اورېدلي؟ قومره تاسو نه تپوس کوم چې مودي هلته په مسلمانانو باندې جای شریرام وایي او که نه وایي او دلته په موږ باندې 9 می مذمت وایي. هلته د جای شریرام په نامه به دې پرېږدي چې دا جای شریرام ووایه، ما ته دلته وایي چې د 9 می مذمت وکړه. کړم د ده دا بعد هم د ده نه خلاص شوی دی او ما ته وایي ته مذمت وکړه. یا بېغیرته هلته چې کله په سکون باندې ژوند تېری اسلام به پرېږدې، اسلام به پرېږدې، هندو کېږي به بیا به په سکون باندې ژوند تېری. دلته په پاکستان کې د حکمرانانو د یزیدانو دا به تا ته څه وایي
تحریک انصاف پرېږده او ګرځه مزې کوه دقه شانته ده خو دوی ته موږ دا وایي چې عمران خان د ځان دپاره نه ده لګې عمران خان دا لړۍ دا جنګ دا د ذات دپاره نه دی شروع کړی دا زما او ستا د نسل د مشر د کشر د خویندې د میندې د هغې دپاره دی انشاءالله وعده کوو ټول لاس اوچت کوي ټول لاس اوچت کوي چې دا جنگ وای په خوله باندې چې دا جنگ موږ د اخري ساه پورې د عمران خان سره وګه په وګه به ولاړي او د اخري ساه پورې به لړۍ کوو او لاسم خلاص او یا تورم کلاو چې څه کولی شي هغه کوئ اخري خبره کوم پولیس والا په موږ باندې اف آی آر دهشتګرد شرپسندۍ پته نه لګي 26 یو دفعه را باندې په یو اف آی آر کې لګولې ده خو په 8 فروری باندې تاسو یوه دفعه درسه ده وعده وکړئ چې دا څومره دفعې در باندې لګولې دي په 8 فروری باندې تاسو یوه دفعه ده او هغه د بیټ نښه ده او یو مخر دی درز ورکړئ چې د ټولې دا دفعې ختمې شي ډېره مننه ډېره مهرباني